أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان سو جمونا میں درتا د انسان د کامیابی یو سیز خودلیو ادا چې د الله په در کې ځان جوړول او په زړه کې نرمي راوستل فویل للقاسیة قلوبهم اغا خلق چې د هغوی زړونه سخت دي هغوی له افسوس دی یا ډېر لوی هلاکت دی زړه به په څه نرمیږي یو انسان وایي چې زما زړه کې به نرمي په څه راځي او ما یو جمعه غونډ په دې بیان کړی چې د الله حضور کې وجاړی هغه سترګه چې د الله د یرې نه وجاړي هغې ته د جهنم عذاب به نه رسي دا جړا به په څه راځي نو عالمانو د هغې د احادیثو په رڼا کې څه بعضې څیزونه ښودلي دي خو یو څیز چې ما درته نن یو آیت د قرآن شریف ووی چې الله فرمایي چې د آخرت فکر ځان ته رامخکې کا او دا سوچ وکړه چې د دې دنیا نه به زه ځم او دا دنیا به ختمیږي او یو لوی میدان دی چې هغې ته محشر وایي د خلکو د جمع کېدو ځای هغې ته د قیامت میدان وایي هلته به خلک جمع کېږي او چې څه انسان کړي دي د هغې حساب او کتاب به کېږي هلته به د انسان عمل وزن کېږي او تللی کېږي وا اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه که د چا نیکی درنې شو نو بیا خوشحاله ژوند دی و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه او که د چا نیکی سپکې شو ګناهونه یې درانه شو نو د هغه ټکانه د جهنم اور د الله دې مساعدي دا سوچ پکار دی زمانو نه موږ دا سوچ نه کوو په دې فکر کې موږ نه یو نو ځکه زموږ زړه سخت دی موږ له ژړا نه راځي یو انسان سره چې دا سوچي چې زه په دې لاره ځم او دې لار کې ماران دي یا په دې لار کې زمرې دي دی به څه کوي دی به لار بدلوي نو پلار خو د آخرت بدلولی نه شي نو بیا به ته د دې زمري د دې لارې د تېرېدو سامان ځان سره وړي یو ته به وایي بل ته به وایي چې یاره دلته دا زمری دی او زما خو همدغه کور دی په دې زه ورځم بله لار شته نه زه به څه کوم یو سره مشوره بل سره مشوره بل سره مشوره دقه رنګینونو د جنت د تلو نه مخکې بلا زمري دي او بلا هلاکتونه دي او لړمانان دي او جهنم اور دی بیا به څه کوم او الله ته مخامخ کېږي د قیامت پر ورځ بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چې د حضور پاک څومره نږدې بیبي و په ټولو بیبیانو کې د زړه نه زیاته د زړه زیاته مینه ټول نه دې سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي ورته کړې ده چې ته به زما د جنت بیبي جنت کې به ما سره او قرآن شریف کې په صورت نور کې د دې په صفتو کې ډېر ګڼ شمېر آیتونه الله پاک نازل کړي لیکن چې د قیامت خبره بیا ذهن ته راغلې ده نو د حضور پاک نه تپوس کړی دی وایي د الله رسوله په هغه لوی میدان کې به زه تا کوم ځای ګورم بغیر ستا نه خو قصه ګرانه ده چې ته زما سپارش وکړې د الله په دربار کې ما خلاصه کې کوم ځای به دې ګورم هم تپوس کوي
نو حضور پاک ورته فرمایلو عایشه درې ځایونو کې به ما ګورې د دې ځای نه به نه خطا کېږم. یو د حوض کوثر په غاړه چې زه به خپل امت ته د حوض کوثر اوبه ورکوم. دا یو حوض دی او د اوبو یو ځای دی او هغې کې ډېرې اعلی اوبه دی. حضور پاک یې په خپله صفت کړی دی چې د شاتو نه خوږې دي او د پیو نه سپینې دي او د واورې نه یخې دي او چې کوم لوښي د هغې پراته دي نو هغه د اسمان د ستورو نام زیات دي او خشته دي لکه د ستورو به چمکیږي او پړقیږي به داسې لوښي دي او په هغې به زما امت اوبس کي. د هر پیغمبر ګورې خپل حوض شته خو زمونږ د ښکلي مبارک د پیغمبر د حوض نوم کوثر دی. دا په جنت کې هم شته او دا په دغه میدان د قیامت کې هم شته. هلته مې ګوره دا ورته نه وایي چې عایشې بېغمه اوسه ته خو هسې جنتي. دا ورته نه وایي چې عایشې ته خو زما بیبي هېڅ فکر مه کوه تا لیس هم نشته. نه وایي دقه میدان کې درې ځایونو کې مې ګوره. دویم به چې کوم دی کې وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي نو د تلې سره خوا کې مې ګوره. یو تله به لګېدلې د قیامت په ورځ باندې میزان ورته وایي. په هغه تله باندې به زمونږ دا نیکۍ او بدۍ تللې کېږي. دا نیکۍ او بدۍ خو شکل نه لري وجود نه لري لیکن د قیامت په ورځ به د خپل شکلونه وي. اوس مونږ ته هغه نیکي بدۍ نه ښکاري خو قرآن شریف وی الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضره چې دنیا کې د څه عمل کړی دقسې مخامخ به درته ولاړ. هر چاته به خپل عمل ښکاري. نیکي به ښکلې وي ګناه به خراب شکل به وي. نیکي به خوشبویه او د ګناه نه به بدبویي ځي. نیکي به یخ شکل او ګناه به ګرمه د خاصیتونه نور خاصیتونه هم شته. خدا امام قرطبي په تذکره کې لیکلي د احادیثو په رڼا کې دا به مونږ ته دا نیکۍ خپل ښکاري. مونږ ته ځان هم نشو خلاصولی. مونږ دا نشو ویلی چې دا زما نیکي نه ده. د قیامت په دې میدان کې به ډېر خلک لومبې دروغ وایي الله والله ما كنا مشرکین. قسم په خدای چې مونږ خو شرک نه دی کړی. مشرکان به قسمونه خوري او دغه رنګې دا ګناهګاران به قسمونه خوري چې قسم دی که دا ګناه ما کړي. رب العالمین فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په ژبه به بند شي بلکل مهر به ولګي. مهر داسې مهر نه دی لکه دا زمونږ مهرونه چې دي یعنې مطلب په یو شي چې مهر ټاپه ولګي خلک وي بنده شوه لکه یو سړی چې چاړه ګونګا شي خبرې نه شي کولی. لاسونه به خبرې شروع کړي دا ګناه دې په ما کړی. خپې به خبرې شروع کړي دې ګناه ته په ما تللی. سترګې به خبرې شروع کړي. کم ذات چې د ژبې په دې پوټینې ټوکړه کې د خبرو طاقت پیدا کړی دی هغه ذات په دې اندامونو کې هم د خبرو طاقت پیدا کولی شي. دا به خبرې وکړي دله به غصه ورشي بیا به ژبه کار شروع کړي وایي به چې الله بلکل دا ګناه ما کړی دا ما کړی دا ما کړی ده او دله به دونه غصه ورشي د خپلو اندامونو ته به وایي چې زه خو ستاسو دپاره دروغ وایم چې تاسو را دوزخه بچ کړم چې په ځان په خپله ګوۍ کوئ چې سم خوښۍ کوئ. هغه کومه ځمکه باندې چې تا ګناه کړې ده کومه ځمکه هغه ځمکه به حاضره شي. اوس خو دا کیمرې راووتې که هغه مسئلې اوس ختمې شو. اوس د کیمرې مخې ته دا کیمرې خلکو لګولي. یو سړي ما ته وي په مکه مکرمه کې هغه زمانه کې دا کیمرې دلته نه وي او مکه شریف حرم خو ټول د کیمرو نه ډک دی. یو هلک ما ته وي هلته کار کو خادم و دا خدمت یې کو وایي ما نه کارډ پرېوت د دې یو خاص کارډ ورکړي. نه پرېوت. زه لاړم درخواست مې ورکړه چې زما نه کارډ پروت دی ما په طواف کې لګیا خدمت پې کو کارډ رانه پرېوته ورپسې ټیټه مې شوم خو دونه د خلکو جت و چې هغه کارډ زما نه لاړ. وایي هغه افسر ما ته وایي چې دروغ وایي دا دی بل چاله ورکړی چې هغه پې ګرځي را ګرځي. وایي ما ورته قسم وخوړه چې ما بل چاله نه دی ورکړی په هغې زما فوټو دی فوټو چینج خو کېږي بل به سړی فوټو بدل کړي. وایي خیر ما ته وایي راځه درخواست یې ولیکه چې ته ورشه هغه کیمرو والا ده
چېرته هغوی معلومات والي کیمرو والا لورلم وي ما ته دا څه ټیم و ما ورته ټیم یاد کړ په کیمرې هغه ټیم او هغه شی راواړ حقه زه ولاړ یم او هغه کیمره هغې ته مخامخ کړه ما نه کاټ پرېوځي زه ورپسې ګواښ وکړم خو په هغه رش کې رانه ګډوډ شي وی راته وایي چې دروغ نه وی ټیک وی هم بل کاټ دپاره راته ولیکل بل یې راله راکړه اوس خو بالکل خلک په پرون په دا کیمرې په دې کورونو کې او ځای په ځای خلکو لګولي ځای په ځای کیمرې لګېدلي او هغه کیمرې باقاعده ریکارډینګ کوي پرونی بلورزنی چې څه شوي درته نو اوس د انسان د کیمرې نه مونږ یریږو او لکه کیمره ده ګورې په قلار ګاډي سپیډ کې مه بوځه په دې بار ملکونو کې ځای په ځای کیمرې لګېدلې دي چې سپیډ دې پرې لږ زیات کوي او پړق ناري کړي په هغه سات یو پړق ناري کړي دي ورته مخالفه وایي او جرمانه ورپسې ولګي لکه مخکې کیمره ده ګورې ښه لږ سپیډ مه وه او په قلار ده مخکې هدلته ولې په موټروی د پاسه دا کیمرو والا نه ناسته مخکې ګوره کیمره ده مې تا 1000 روپۍ جرمانه کوي یا 2000 یا 1500 د کیمرې نه دونه یریږي لیکن د خدای کیمره کې د په سر لګېدلې ده د هغې نه یریږي چې ته ګناه کوې د الله د کیمرې نه د خدای علم دی ولې دا پیسې دي اوس د جیبه ځي هغه سزا د تسمو د پس د قیامت په ورځ میلاویږي نو هغې کیمرې نه نه یریږي د خدای د هغه علم نه نه یریږي چې زما په ګناه د خدای علم دی یو ګناه نشي پټولی یو سړی به د قیامت پر ورځ الله راولي او حدیث کې راځي د ترمذي شریف حدیث دی یضع علیه کنفه الله به پې دا خپل اولی کیږي دا صفت دی د خدای پاک د الله داسې وجود نشته لکه زمونږ په شان الله به ورته دا واړه واړه ګناهونه ور یادوي تذکر ذنبک کذا وکذا اتعرف پلانکې ګناه دې کړې ده یاده دې ده د پوټینې به ورته یادوي دی به یو الله کړی مې ده او دی به لکې وایي چې ای خدایه هغه غټ ګناهونه چې مې کړي دي راته را مخکې نه کړي کا دې را مخکې کړل خو غر کې دا واړه واړه به ور یادوي او کړی مې ده اتعرف ذنب دا پلانکې دې کړې ده درته پته او کړی مې چې ورته داسې څه منځې ګناهونه رب العالمین را یاد کړي الله به ورته وفرمایي بنده دا ګناهونه دې کړي زه دې بیا راضي کړی ما ته دې جړا کړې ده ما ته دې توبه ایستې ده نو دغه ګناهونه مې درته په نیکو بدل کړي خو چې درته پته ولګي چې شیخ خو دا بل شان دی زه خو یریدمه چې ما به په الله رانیسي اوس خو خبره د بدل شوه بدلیږي او په نیکو بدلیږي نو دی به ورته وایي چې الله څه بعضې ګناهونه اخو ما کړي اخو دې راته را یاد نه کړل غټ مطلب دا چې واړه ګناهونه په وړو نیکو بدلیږي غټ به په غټو بدل شي رسول الله مبارک فرمایي الله به وخاندي الله د الله خندا د الله خوشحالي ده ورته وایي چې ای بنده امې درته مخکې په غټو نیکو بدل کړي دي اولئک یبدل سیئاتهم بالحسنات چې څوک الله ته وجاړي الله نه معافي وغواړي ګوره جړا کې دا کمال دی نو رب العالمین فرمایي دا ګناهونه ټول ورته په نیکو بدلوم الله څه پس په دې څه ما یفعل الله بعذابکم دا دنیا کې سزاګانې چې خدای راولي یا د آخرت الله دا ما خو تاسو دې نه پیدا کړی بدبختو ولې ناشکري کوئ ولې کفر کوئ ولې ما خفه کوئ ولې زما دشمن خوشحاله وي رزق د در کوم خوشحاله وی شیطان ډوډۍ زه در کوم وجود ما در کړی دی ژوند دی ما سره دی حساب کتاب دی ما سره دی او ما سره جګړې کې ما خفه کې ما غصه کې بدبخته لږ خو ما ته وجاړه کړه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زمانه دی یو هلک ډېر زیات عبادت گزار امام غزالی لیکلي دي په د احیاء علوم الدین کې دومره عبادت گزارو دا هلک چې حضرت عمر د عبادت ته پسخېده صحابو به څونه عبادت کو جومات ته چې به راغی بس ناس به حضور پاک فرمایي زبارونه دا وره چې جومات ته په وخت راځي چې کوم انسان جومات ته راغی او د په جومات کې ناسته وکړه په دې نیت چې بل منځ به راځي او زه به منځ کوم دله به الله په دې ناسته د هغه مانځه اجر او ثواب ورکړي
مونږ خو په منډه را دانګو رکعت رانتلي اکثر دوه رانتلي بس مړه یو رکعت خو م لاندې که مونږ په دې خوشحاله یو مانځه په وخت راځئ کښېنئ جومات کې انتظار د بل لمونځ کوئ مازدیګر وختي رالی او ته انتظار وکړه د مازدیګر دغه ټول ټیم د مازدیګر په مانځو لیکلی شو او مازدیګر مونځ دی کو کېناستې او تسبیح دې راواخېستې تر ماښام انتظار کې د مازدیګر نه ماښامه پورې چې څومره وخت دی دا ټول دله د ماښام په مانځه کې ولیکلی شو دې هلک به دا چل کو مخکې به راغی او داسې په خشوع خضوع به یې مونځ کو په ژړا چې حضرت عمر به کتل چې دی هلک ته او د ځوانۍ عبادت ګورې د بوډاوالي په نسبت الله ته ډېر خوښ دی د بوډاوالي هغه الله قبلې خو د ځوانۍ هغه دغه وخت کې د انسان په زړه کې یو نشه پرته وي دغه وخت کې د انسان د دنیا جیت وي دغه وخت کې د منډو او د کاروبار او د سیر و تفریح شیطان په ډېر غالب د هر څه پرېږدي والله دغه عبادت ډېر زیات الله ته مقبول دی د ځوانۍ خیرات خدای ته ډېر قبول دی نو دی به ناست و ژړل به مانځه نه پس ماښام مونځ به وشو دی به کور ته نه ته دی به ناست و د ماښام د مانځه نه پس او خپل نفل به یې کول اوابین او بیا به ناست و الله ته به ژړل یو غاړې ته به ناست و نه چا سره خبرې نه اترې نه امیرالمؤمنین چې به راغی هسې به یې وکتل جومات کې به ناست و په سترګو به یې اوښکې را روانې وي ژړل به حضرت عمر دوی چې دا هلک خو نوجوان هلک دی د عبادت ته زه پسخېږم دومره ښایسته ښکلی عبادت په ښکلې کوئ منډې به نه وهئ په عبادت کې مزیدار عبادت لږ وکئ خو ښکلې عبادت وکئ ژړل به الله ته او نوجوان او ښایسته خوبصورت هلک بیا چې د ماسخوتن مونځ به یې وکړه د مانځه نه پس به بیا جومات کې لږ ساعت په ناست و بیا به پاڅېد غلی غوندې نو بیا یو پلار او هغه بوډا پلار له به لاړه هغه له به یې بیا چاپي کوله د هغه خدمت به یې کوه چې هغه به یې ښه اوده که د هغې نه پس به دا هلک سملاستېده خپل بیبي له خپل ځان له به وروسته ته د پلار خدمت به یې کوه او ګورې د ما اوس تاسو ته هم زه وایم د مور او پلار چې دا کوم بوډاګان دي د دې خدمت وکړي په ډېر اسانه جنت ګټلی کېږي د چا پلار بوډا دی د چا مور بوډۍ ده ځوان به هم کې خو چې بوډاګان دي ستا خدمت ته محتاج دي قسم په خدای قسم مې راته وخوړ په دې ډېر په اسانه جنت ګټلی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی وی جهاد لازم هغه وخت کې جهاد په دغه موقع باندې فرض عین نو وی الکه والدان مور پلار دې شته وی او د الله رسوله وی ففیهما فجاهد زه د مور او پلار خدمت تو که دقه ستا جهاد دی د مور او پلار په خدمت د جهاد ثواب چې کافر سره میدان کې ولاړې هغه الله پې دله هغه اجر او هغه ثواب درکوي موږ په مور څه کوو په پلار څه کوو مړه خو چې مور او پلار دله خدمت کوي نو مور او پلار دی چې د خدمت نه پرېوتل په خدای بیا وایي استاد جي بابا مې نه جوړه دا واوته خدای پاک دې جوړ کړي نه 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 جوړېږي نه بس چې خدای پې خپل فضل وکړي خدای پې خپل رحم وکړي مطلب دا چې بس نه ملکه په مې مه وجنه ورشه په دا مری ولا زور وکړه چې اړو قصه د خلاصه چې خدای ظالم خدای پې خپل فضل وکړي جوړېږي نه د جوړ دا مو وایه چې یو یاره سخت بیمارې ډاکټره نه جوړ دوه وکړې که خدای پاک راته بیا وګرځه دی به بیا ستومانه دی چې بس زره خیرت ته لاړ شي پلار او مور باندې مور دله غوجل غورځوي بس مور ده خو چې هغې له غریبه پاتې شي په خدای کې ډوډۍ وله څوک ورکوي دا مونږ ته پته هر څه نه خبر تاسو هم د هر څه نه خبر یې خو زه بس ځان به پې شپېلي کو غږ به نه کوم د پلار خدمت به یې کوه لا مړه اینه پس به وده شو په دې لاره چې به دې جومات ته راته مسجد نبوي ته کور یې لږ بار او یا به واپس ته دقل تکلیف ښایسته او ښکلي یو جینۍ و په دې لک مینه وه هغې وله ټیمونه نوټ کړي په لاره کې به ورته ولاړه خو ده به بره نه کتل سر به یې ښکته کړی دا د رسول الله مبارک صفت هم چې په لاره به ته سر ټیټ په یعنې سر مبارک به یې ځمکې ته ښکته کړی حضور پاک په روان په چا مې نظر ونه لګي نو ده به سر ښکته کړی دغه جینۍ ته دغې ښځې ته د چته په ژوند کې نظر نه دی کړی او هغې به اواز هم پې کاو په دغه لار چې به کله ته دې جینۍ به پې اواز هم کاو هغې به کوشش کو چې دا هلک ځان ته زه مایل کړم خو ده ورته چېرته نه دي کتلی یو ځل په دغه لاره باندې ماسخوتن مونځ یې وکړو چې کله واپس ځي نو هغه جینۍ ورته اواز وکړو ته یا هلکه ته انسان نه
تړله نه لرې تا ته د اوازونه هم کوم ته لږ ما ته وګوره زه څنګه ښځه یم او واقعي دغه جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه هم په مدینه کې خوبصورته جینۍ وه تړله نه لرې ته څنګه انسان یې ته لږ ما تاسې وګوره چې زه څنګه یم بس دقه وخت کې شیطاني سوچ دله راغی او هغه جینۍ ته یې داسې وکتل او ډېره زیاته خوبصورته وه او ډېره ښایسته وه او ته وګوره زه چې په دې ځای یم تا ته دقلته زه ولاړ یم چې ته راځې زه راته دقه ځای ولاړ یم او زما انتهایی بس زما ستا نه بغیر زندگی نه تېرېږي زما ډېر زیات خوښ او ما ته م وګوره زه مالدار یم مال مې شته حسن مې شته او عزتدار کورنۍ سره مې تعلق هم دی داسې هم نه ده چې ګنې څه ډم یم او یا څه زناکار او پلیت یم د دنیا خلک مې غواړي بس ته مې خوښ یې ما ته ته نه ګورې څنګه انسان بس د زړه کې شیطاني وسوسه راغلی شیطان خو شته که شیطان خو ډېر لوی لوی خلک اړولی بس شیطان ورته خپه کېښود راټینګ یې که او پسې ختم لګېدلې ورپسې خو چې د هغه جینۍ خبره واورېده او د هغې هغه شکل او د هغې هغه خبرو ته یې وکتل د زنانو سره ګورې شریعت مسله وګوره زنانو سره پردو زنانو سره چې کله هم خبرې کوې په سخته لهجه به کوې او ښځه هم چې سړو سره خبرې کوي پردو سړو سره بعضې وخت د ضرورت خبره راشي نو په نرمه لهجه به خبرې نه کوي په سخته لهجه به کوي دا د شریعت وینا ټلیفون وکړه مثلا زنانه اوچت کړه ټلیفون او ته وایي پلانکې کور شته نو دې به ورته دا به ورته خوله چینګی نه نرمې پستې خبرې به نه کوي چې د هغه تمه پیدا شي دا به ورته سختې خبرې کوي نشته دا د شریعت قانون دی یا ډاکټر له لاړه شي ښځه یا بل څه کاري وي نو دا به پرده کې ځي او دا به نرمې پستې خبرې نه کوي دا به سختې خبرې کوي چې د دغه ډاکټر صاحب یا د بل پړه کې څه غلط سوچ را نشي شیطان خو سر خوړلی په دې میانځ کې پروت دی که زمونږ یو عالم لیکي چې که ښځه رابعه بصریه وي رابعه بصریه ډېره نیکه ښځه وه هغې په ټوله زندګۍ کې چې څومره خبرې به کولې د الله د قرآن شریف په آیت به یې کولې بس آیت به یې وي د هغې نه به خلکو مطلب خپل اخېسته ډېره نیکه ښځه وه او په بزرګانو کې عبدالله ابن مبارک ډېر لوی بزرګ او ډېر لوی عالم تېر شوی نو وایي که په یو ځای کې عبدالله ابن مبارک او رابعه بصریه غوندې بزرګان کینی په یو ځای نو ګورې درېیم به پکې شیطان نه به کینی یو بل سره یو ځای خلوت به نه کوي یوازې والي د ښځو د مکر نه به سړی ځان ساتي بس دا لږ ښه عبادت ګزار دی خو د دغه جینۍ خبرو پې اثر وکړو بس د ورته وکتل او کتو سره یو قدم واغېست هېڅ ګونه یې نوره ونه کړه خو یو قدم یې د هغې کور ته واغېستې راځه ویې ته لږ یو کوټې مهرباني وکړه دې کور ته را دننه شه دوه خبرې به وکړو کور هېڅوک هم نشته یو ته یو زه به د یو قدم واغېست ورننه به وځم خو چې قدم یې سینګ واغېسته یو ایت وله مخې له راغی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون د کوم انسان په زړه کې چې د خدای یره پرته ده چې د قیامت په ورځ به زه الله سره میلاویږم شکر الحمدلله زمونږ د ټولو د ایمان ده چې د قیامت په ورځ به الله ته مخامخ کېږو د ایمان چې د چانې بیا کافر دا زمونږ ایمان خو د چا د ایمان ډېر ټیټ دی او ډېر مضبوط دی او د چا لږ کمزور دی لکه زه به یو مثال درکړم چې تاسو پرې پوه شئ چې کوم دی کې دا ای رښتیا مخکې دا شی چې راغلی و کورونا نو د کورونې په وخت کې چې د چا کور ته کورونا را دننه شوه د هر چا پړ کې یو سوچ پروت و چې بس راله وړي به مې او چې چا به ټوخ نارې کړ بس زه تباو به هسې بې څه مفتو کې که چا سوچ نه دی کړی او چا توجه نه ده ورکړی ته خدای ساتلی دی خو که د چا پړه کې دا یره راله چې بس وړي مې نو بس هغه وړم دی دقسې د قیامت دا سوچ پړه کې راوستل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چې د شیطان سوچ ولا راغی ذهن ته
معنی خو خیر د طالبانو اوږده ده خو زه مختصره ته نو تذکرو او فورا د قیامت ورځ را مخکې کړي چې الله دا مې څو کړل دا قدم خو چې ما د جنۍ طرف ته واغېست دا خو ولیکلی شو الله دا خو تا ولیده د دې نه خو ته پروردګاره خبر شوې فاذا هم مبصرون بس نظر یې ولګېدله نظر یې ولګېد دغه وخت غافل و شیطان برباد که خو چې کله ورته د قیامت دا ورځ را یاده شوه د قیامت ورځ بس خو چې دا آیت ذهن ته راغی چې پروردګاره دا مې څو کړل دا خو ولیکلی شو الله دا خو تا ته معلوم شو دا به ته ما ته د قیامت په ورځ یادې پروردګار دا عبادت مې که څه لپاره وکړو هر څه لړل یو بالټې پی یو بالټې پی چې یو قاشوغه موتیا دې پکې واچې رښتیا ووایي هغه ټول پی برباد کړي که نه کړي دا خو ملې بلا عبادتونه وکړه خدای ته جړاګانې مې وکړې دا خو مې پکې زهر ور واچول دارو خوره که نه د بلډ پریشر ټیک به خو که لږه بدپریزي دې وکړه نو هغه بیا دې بېغمه کوي الله ما خو بلا دارو خوړل د نیکو اعمالو دا خو مې زهر وخوړل دا مې څو کړل ګناه ته روان شو بیا پردی ښځې پسې مې قدم واغېست یا پروردګاره دا خو تا نوټ کړل د قیامت په ورځ به څه کېږي بس هلته بېهوشه را پرېوت ومقل څوک ته خبر نه شو بس یو الله خبر شو هغه جنۍ وې دا څه په جنجال ور سړی خو مړ شو بېهوشه شو جنۍ چغې کړې هلته پلار یې په تمه دی چې زما زوی خو نن زما خدمت له را نغې هغه یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي هغه جنۍ خلکو ته چغې کوي دلته څوک پروت دی او د څوک پته نشته چې دا څوک دی ځان یې ناغرضه که خلک رالل پلار یې راغی چې څنګه پلار یې راغی اوچت یې که کور ته یې یوړه هوش کې راغی بچې څه چل در باندې شو خیر دی ځکه بعد یو په انسان بیماري راشي څه تکلیف هغه زمانه کې چې کوم حکیم طبیبي چې د هغې علاج دی لو کوم څه چل شوی دی بچې بس د بیا جړا راله داسې سلګې ووالې او جړې وکړه بابا او دقه آیت یې وې بابا دقسې په لاره باندې را روان وم دا واقعیت وشو دا آیت مې رایاد شو زه به الله سره اوس څه جواب کوم د قیامت په ورځ به خپل رب سره سترګې سینګ لګوم ای رب ماله خو تا ډېر ښکلی وجود راکړه د هغې دا معنا ای رب ماله خو تا په زړه کې خپله مینه وراکړه زه خو به تا ته به مې جړېدم نو خدای د هغې دا کار مې وکړه دا بدپریزي مې وکړه ای ربه تا خو د ما په زړه کې خپل محبت اچولی و زه به جومات کې ناست وم یو خوا مې توجه نه و پروردګاره تا ته دا خو مقلب القلوب راړونکې ته تا راله خپل ځان ته اړولي تا راله ځان سره مینه پیدا کړې وه ربه دا مې څو کړل پلار ورته تسلي ورکوله وی نه بابا قیامت په ورځ به زه خپل رب سره مخامخ کېږم ما ته به الله وایي پردی ښځې پسې ګواښ دې وکړه لاس دې واغېست او بیا دا آیت ووې دا چې ما راته وختي ووې ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فاذا هم مبصرون دې ووونه چغې ووهله بېهوشه پرېوته او ساتې ووته حالانکه الندم توبه حدیث کې راځي چې کوم انسان ستومانه شو به دا توبه ده چې دې وجړل په ګناه دا توبه ده لیکن هغه ذهن کې هغه شی د الله بس جړا وه ذهن کې هغه شی پرېوت چې دا ما څو کړل خلک راغلل شپه وه خښې کړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بل ورته تپوس وکړه یاره دلته به هغه نوجوانه لږ ناست و او ډېر ښایسته عبادت پې کوو د هغې عبادت ته خو به زه پسخېدم نشته وی صاحب خو مړ شوی دی نو وی بیا وی بس خو مړ دی جنازه هم شوی دی کفن دفن یې شوی دی زر حضرت عمر راغی وی یو بوډا بابا یې شته دی د هغه خدمت به یې کړو چې راغی پلار ته ورته وی هلکه وی خو دا چل شوی یقین وکړئ امام غزالي لیکلی دي صاحبه پلار حضرت عمر یې لاړ قبر وي تاسو زه ولې نه خبرولم ما به جنازه کې شرکت کړی ما به جنازه کړې وي د شپې جنازه و موږ ته تکلیف نه درکوم بس نیغ ورغی قبر له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې په قبر دا آیت وایي چې دا وختي کم مه وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان چې د چا په زړه کې دا یری چې زه به الله ته مخامخ ودرېږم او ما سره به الله څه کوي ما سره به الله زما د عمل حساب کتاب کوي هغه له یو باغ نه باغونه د جنتونو به خدای پاک ورکوي
د قبر په خوا کې ورته دا آیت حضرت عمر فاروق ولوست او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری شریف حدیث ته امام بخاری یو ځل نه بار بار لیکلی دی دام واوره په بني اسرائیلو کې یو سړی و ډېر زیات ګناهګار بلکې د مړو نه به یې کفنونه ایستل کفن کش به یې و پخوا زموږ په دې وطن کې مو اوس نشته زما د یادونه دي خو ما اورېدلي د مشرانو نه چې پخوا دا کفن کش و چې مړی به ښخ شو د شپې به دوی لاړل غریبي و ډېره زیات غربت و نو هغه مړی به یې خاورې به یې ته لرې کړې پلار بچي به ورسره و نو د هغه مړي نه به یې کفن راوویست که بعضو به دغسې هم پرېښود چا به پې خاورې ور واچولې ځکه ډېر زیات غربت و پخوا نو دې نه باشو دا قبرونه به یې کنیستل چې کوم تازه مړی به و د هغې نه به یې کفن ایسته هغه به یې خرڅ دا د کار چې کوم وخت کې دی بوډا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نو بچی راوستل او ځان ته مخامخ کېنو ایو ابن انا بچی زه څنګه پلار یم هغوی بابا ته خو ډېر ښه انسان یې تا خو موږ ماشومان لوی کړو زموږ د ډېره ښه پالنه وکړه او موږ له دې ډېرې منډې ترړې ووالې ته ډېر ښه پلار یې ښه اخلاق دې موږ سره استعمال کړل وی بچی بیمار یم عمرم ما سره یو واده وکړې یو مضبوط میثاق او عهد او وعده به راسره کوې بابا وایم وی چې کله ښه قسمونه یې ترې لاول واغېشتل وعدې یې ترې واغېشتې او وی بچی چې کله زه مړ شم ما به وسوځوې او چې مې وسوځوې نو بیا زما هډوکي به وټکوې ایرې ایرې به مې کې ښه او چې بیا په کومه ورځ باندې ښه تیزه هوا لګي نو زما دا نیمې ایرې به دریاب ته ور واچوي دا نیمې به په دې هوا کې ونولې هو بابا دا ولې د ګناه نه ده وې ده نو دا څه کې بچې ما داسې ګناهونه کړي دي که نه که زه رب العالمین ته ور مخامخ شوم او مال یې سزا راکوله نو ماله به داسې سزا راکړي چې په ژوند کې به داسې سزا چاله نه ورکړي خلک د جمدو نه اخلاقي ما د مړو نه کړی او بیا مړی مې بیجابه پرېښی دی بربند مې پرېښی دی د قیامت په ورځ چې خلک په خپل کفن کې کم کفن چې دی مړي ته ور واچو د قیامت په ورځ چې دی پاسې دقه کفن به وله خدای پاک ورکړي دی به هغې کې روانې یو حدیث دقسې دی او چې دا بربند دی که او کفن دی ته ویسته بیجابه دی که بیجابه غرق دی که ما خو دومره ګناهونه کړي دي چې داسې اړو چا کړي نه دي الله ته مخامخ شوم چې الله به راسره څه کوي د ده دا نیت نو چې که ځان وسوځم بیا مې خدای جمدې کولی نه شي نه 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 لئن قدر الله که خدای په ما سختی راوسته قدر یقدرو دا طالبان پرې پوهېږي تنګش او سختي ته وایي که الله ماله عذاب راکړه خطرناک عذاب به راکړي د ده زړه کې دا وه چې راشه ځان مې په دنیا کې وسوځم په دې خدای پرېښودم چې زه به ځان یې وسوځم او وصیت یې وکړه او ځان یې په دنیا کې ری که زه به لا ورپسې څه پې کوم چې کله مړ شو نو بچو حضور پاک فرمایي بچو ورسره هم عقل وبه چې ویې سوځم چې کله تیز باد لګېده نیمې ری وله په دې اوچه ونوستې او نیمې په دریاب کې لیکن زما وروڼو د خدای نه یو شی پټ نه دی الله وی کن فکانه راځه جمدې شه اقصې نیغ ایرې خدای را جمع کړی او نیغ یې ځان ته مخامخ ودرو خدای نه کوم ځای پټی دی شي او الله ته فورا تپوس کو دا دې ولې کړی جرم د پاسه جرم د ګناه د پاسه ګناه او ته یو ټکی وی حضور پاک فرمای من خشیتک یا رب وانت تعلم خدای په دې د ګواه ضرورت نشته تا ته پته را تا نه یریدم ځکه مې دا کار کړی نشم مخامخ کېدی سترګې مې در سره نشوې لګولې بس ما وی راشه بس په دې یې معاف کړی چې تا نه یریدم پروردګار الله فرمایل حضور پاک فرمایي د بخاري حدیث دی بالکل ما ته پته ده چې دغه وخت کې ستا پړه کې زمانه یاره وه ګناه دې ډېره کړې ده او فرشتو ته حکم وکړه زره د ټول ګناهونه ما معاف کړل او جنت ته روان کړي زمونږ په ګناه خدای زمونږ په عذاب الله څه کوي انسان الله عذاب نه پیدا کړي د ماشومانو ځان یې کوډګۍ جوړه کړی ماشومان دا سیدونه میدونه جوړي دا واړه د خټې مټې نه جوړ ته ول روان کسونه چغې وایي هغه ځان یې کورکۍ جوړ کړي د خټو نه ته ول یو لته ورکړه ماشوم دومره لوغړېږي دومره که ته ورته چې بچې راځه د له ښکلې جوړوم ښکلې جوړوم لوغړېږي نه ما ځان
ګوډۍ جوړه کړې وه تا راله ختمه کړه ما پلانکې شی جوړ کړی و تا راله مات که څونه لوګړي نو یو ماشوم د خټې په یو کورکي باندې جاړي او چغې وی او دومره ښکلی انسان الله پیدا کړی دی دا به عذاب ته غورځوي دی عذاب له پیدا کړی دی قسم دی قرآن شریف کې الله فرمایي ما یفعل الله بعذابکم زه ستاسو په عذاب څه کوم یو انسان چې د مور په ګېډه کې جوړیږي په ده په زرګونو فرشتې دننه لګیا دي او کار کوي په زرګونو فرشتې دا خو داسې په اسانه نه جوړي الله عظم کولی شي خو نه الله یو نظام روان کړی دی یو ماشوم چې بیا د مور د ګېډې نه روځي او دی لویږي یرسل علیکم حفظتا قرآن شریف کې الله وی داسې فرشتې مقرر دي د ده د یو اندام حفاظت کوي کې نه کولې خو د شیطانانو به دا نیکان خلک فورا وجلې دا خو به ختم کړي و چې وسوسه وه تا چې وجني ولې نه چې بس ختم یې کړم چې دا لیکي ختمه شي دا خو کولی شي شیطان لیکن الله فرشتې مقرر کړي الله په دې خپلو بندګانو په خدای قسم ډېر مهربانه په مونږ الله ډېر زیات مهربانه چې 200 کاله دی خدای ته سر نه دی لګولی شیطان ته دی سر لګولی دی بت ته دی سر لګولی دی شرک دی کړی دی خدای ته کنزل کړی دی او یو ځل دی وی چې الله باس توبه زما د دې ګناه نو د شرک او کفر نو په خدای که دنه تپوس هم وکړي چې دا 80 کاله دی ولې دا ګناه داسې مهربانه ذات دومره کرم والا ذات دومره رحم والا ذات مونږ په هغې کې نخرې کوو مونږ کبر کوو مونږ لویي کوو بس په دقه یو څیز الله خفه کېږي چې ته خپې ځان پسې راکاږي او کبر کې لویي کې او الله ته چې وجاړې او د قیامت ورځ را مخکې کې یو صحابي له حضور پاک لاړ او تپوس یې وله کو وی څنګه هغه غریب ځنکدن او مړ کېده بس وی څنګه وی د الله رسول دې وخت کې په اړه کې 2 خبرې وی څه وی د الله نه یریږم هم ډېر چې څه به کوي راسره او واقعي زما وروڼو چې دا سړی مري زه چې کله دا د مرګ دا وخت ځان ته رایاد کړم دوزخ خو پکې لا وروسته یو غم دی خو به راښکا کړو خو چې دا د مرګ وخت رایاد کړم زم خدایه دا به څه چل کېږي کور دې ځان له جوړ کړه بنګله دې ځان له جوړه کړه موټر هر څه ته به ګورې او روان به دی هر څه به راته ښکاري ګورې به چې دا بنګله خو مانه پاتې شوه نظر به دې لګي د انسان د ټولو نه اخري ساه چې وځي د سترګو نه وځي چې دا کوم وخت کې ساه وباسي یا فرشته او روانې دا سترګې ورته ګوري دا ځکه وازم پاتې شي اخري د انسان د سترګو نه روح وځي دا سترګې ګوري خو دا بچي پاتې شو دا ښځه پاتې شو دا مال پاتې شو دا د پاتې شو دا زما څه کول او کوم خوا روان یم او به بیا بل شی دغه وخت کې نه ای بابا ای بیبي ای مورې مړیا بس ما وبخه ما غلطي ما به ډېر څه کړي او خاوند ښځې ته ویې ښځې ما به ډېر ظلمونه در سره کړي ما بخه او پلار بچو ته وایي چې بچې ما بخې ګورې ما بخې دقه یو ټکې اوس پاتې هر څه پاتې ختم دا سترګې چې پټېږي دا ساه وځي دا به څه غم به وي دا به څه کېږي لیکن دقه سوچ لراشه حضور پاک ته هغه صحابي وي د الله رسوله یو یریږم د الله څه به کوي راسره او بل مې د الله د رحم امیدم شته چې زه خو د الله بنده یم زه خو د شیطان بنده نه یم زه خو الله پیدا کړی یم زه خو د الله بنده یم زه خو بل چا نه یم پیدا کړی نو د رحم امید مې شته چې زما رب به په ما رحم وکړي زور ورکوي خو رحم به کوي بچې که ستاسو خیالي نو کله دا ماشوم چې رواني وکړي که نه نو دا مورې د دروازې نه بار وباسي وځه بس تا ته زه وایم او ته سمېږې نه ماشوم بچي وي ویې باسي او هغه چې کور ته بیا راځي نو اکثر مور ورپسې دروازه بنده کړي بعضې سخته مور وي او ورته زنځیر ولګوي چې زه روکېږه مه راځه ما کور ته وځه لیکن هغه بچې بیا هم
د هغه خپل کور په دروازه کې په هغه خاورو کې هغه ماشوم لوغړېږي او جاړي 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 چې زه چېرته لاړ شم زما خو دغه د مور کور دی دا زما د پلار کور دی د دې کور د پلار او د مور د کور نه کوم طرف ته وتښتم چېرته لاړ شم هغه ماشوم په درشل خوا کې هغه ستړي شي هغه جاړي سر ولګوي دقلته په ژړا کې دله خوب ورشي مور یې مړه کې سوچ راشي چې یاره ماشوم خو ما ووهه خو مې ورټه د دروازې نه مې وویسته او دروازه مې ورته بنده کړه ورې ګورم چې ماشوم څه شو چې دروازه کولو کې هغه ماشوم په خاورو کې او په اوښکو کې لت پت په خاورو کې پروت دی اقه مور یې راوچت کړي او د غېږ پورې کلک ونیسي او مور ورته جاړي او ښکلي کړي ای بچې زه خو درته وایم خو ته زما نه اقه مور یې راوچت کړي اخیرا خچن د خاورو خټو ډک بچې دې سینې پورې ونیسي او کور ته یې دننه کړي اقه مور به ګرمې کړي یخې نه هغه ماشوم غلام به یو پاکې استري کړې جامې ورته ور واچي کله یې په دې یو مخ کولی او کله یې دا مور په دې بل مخ کولی زما قسم زړونو قسم په الله چې دا مور دې بچي سره چې کومه مینه کوي زور خو یې ورکړو د الله مینه د دې مور نه په دې بچي په بنده ډېره زیاته مونږ اوښکې نه بیو مونږ الله ته جاړو نه مونږ کبر کوو په خبرو کې کبر کوو په جړا کې کبر کوو په ګرځېدو کې کبر کوو په پیسو کې کبر کوو بس خو چې لږ یو سړي له لږ معمولي غوندې طاقت راغی که د ژبې طاقت دی او که د لاس طاقت دی مونږ کې بیا دومره تکبري چې انسان راته انسان نه ښکاري په دې الله خفه کېږي دغه د قیامت ورځ ځان ته رامخکې نو رسول الله مبارک هغه صحابي ته ویل کې د څه دی وي دوه خبرې یریږم هم د الله نه رومینه نیسي الله په چا څه مستغني بادشاه دی او رحم امیدم لرم چې د الله بنده یم د بل چا نه یم د الله پیدا کړی ما له ښکلي شکل لا کړی ما به دوزخ ته نه غورځوي حضور پاک ورته وفرمیل چې دې وخت کې د انسان په زړه کې دا دوه سوچ راشي د الله نه یریږي هم د الله د رحم امید هم لري نو خدای پاک به دله خپل مقصد ورکړي دې به د عذاب نه بچ کړي او خپل فضل و کرم به پې وکړي جنت ته به یې داخل کړي دقه د قیامت ورځ دا رامخکې کول پکار دي ځان ته دا مونږ چې دغسې ګرځو دا څه وجه ده مونږ د قیامت ورځ سوچ نه دی کړی مونږ فکر نه دی کړی مونږ دا سوچ نه دی کړی چې دا زما نیکۍ او بدۍ به د قیامت پر ورځ باندې الله تلي په خدای یو ځل عایشه صدیقه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او فرمایل من حوسب عذب چا سره چې سوچي حساب کتاب وشو غرق شو تباه شو ولې زه به ځان ویم ما سره الله حساب کتاب شروع کړي زما څونه نیکۍ دي سم نه هغه نیکۍ هم ټولې ګډې وډې دي د دنیا سوچونه او فکرونه دي زه به څه کوم او د خدای نعمتونه څومره دي د الله د نعمتونو مقابله کې زما نیکۍ څه شی دی نو عایشه صدیقه ورته وایي چې د الله رسول ولې قرآن شریف کې الله نه دی ویل سوف یکون حسابا یسیرا چې چا سره به الله اسان حساب کوي وی عایشه ذلک العرض دا خو د الله مهرباني ده ای بنده دا ګناه دې کړې ده دا جړا دې کړې ده ښه معافې دا دې کړې ده ما ته دې جړا کړې ده معافي دې غوښتې ده زه معافې ولکن من نوقش هلکه که پوره حساب کتاب وشو پوره هر سړی برباد او تباه دی پیغمبرانو جړلي مونږ کوم دی د خدای حساب کتاب بس دا یو ټکي دی چې پروردګاره که خبره د حساب کتاب به زه ستا د نعمتونو په مقابله کې که ټول عمر سجدې ولګوم د یو ایمان شکریه نشم ادا کولی رحم وکړې رب رحم وکړې د قیامت دقه ورځ ځان ته رامخکې کړه نو الله فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان نو دې کې څه نورې خبرې هم شته انشاءالله که موقع وه نو په آینده جمعه کې به درته بیان د مارونو سبا نه بله ورځ د اتوار پر سبا نه بله ورځ سویم تاریخ 4 تاریخ زمونږ په دارالعلوم نعمانیه او تمانځو کې به د طالبانو د سربندي وي که خیر انشاءالله د احادیثو مبارکو د بخاري شریف ختم بی د بخاري شریف
او تقریبا 12,500 کسان 1250 کم و بیش طالب علمان د احادیثو مبارکو نه فارغېږي الحمدلله. او دا ډېر لویه خبره ده صاحب، ډېره لویه خبره ده. او په هغې کې په دې طالبانو کې ستاسو لوی حصه ده. ځکه دې طالبانو که دا سبق وی ستاسو په ډوډۍ تاسو له ډوډۍ ورکړې، تاسو په جوماتونو کې د هغوی خدمت کړی، ستاسو بجلي استعمال کړې ده، ستاسو اوبه استعمال کړي دي، تاسو ورسره مینه کړې ده. طالبان دي هلکان دي کله چا پکې نخرې پخرې مو کړي، لیکن بیا هم ورسره د قوم ډېر لوی صبر کړی دی. د دغې احادیثو د طالبانو په دې ثوابونو کې بلکل تاسو شریک یې. په تاسو د خدای ډېر لوی فضل دی او ډېر لوی کرم دی، ډېر لوی په تاسو احسان دی د خدای پاک چې ستاسو پړونو کې دا چولې ده چې دا طالبان په جومات کې د یو رکه نوړی ډوډۍ وله ورکړي او ستاسو په دې نوړی ډوډۍ باندې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کړه. اوس تاسو له پکار دی چې څومره ملګري ټول به راځئ که خیر وي د دغه طالبانو د احادیثو مبارکو په دغه خوشحالۍ کې به شرکت کوئ. لکه به دا تاسو زما طرف نه دعوت دی، تاسو ته هم دی، ستاسو ملګرو ته هم دی، ستاسو دوستانو ته هم دی، تاسو یارانو ته هم دی. کوشش وکړئ چې سهار 9:09 بجې ټیم کې یا 10 بجې دارالمنومانیو مانځو ته راشئ که خیر. او د رسول الله مبارک د دغه باغچې دا ګلان، دا میوه دا ګلان دوی سره تاسو په دغه خوشبویه کې شرکت وکړئ که خیر انشاءالله. او که ستاسو ډوډۍ خوړلې دي، ستاسو په جومات کې طالبانو وخت تیر کړی دی، نو هغه ورته معاف کوئ هم. ګورې ښه هر قسمه په خپله محبت هم ورکړی دی، په مینه هم ورکړی دی او دعا هم ترې والی. دوی چې رخصتېږي او ځي د دې دعا به خدای قبلوي، دعا هم ترې واخله. ټولو د دعوت دی ښه. سبا نه بله ورځ د اتوار ورځ ټول به راځئ که خیر انشاءالله. د بدرخیلو د کندي د ګوهر علي پلار شیر کاکا شیر لالا خدای پاک دې وبخښي وفات شوی دی. ډېر ښه انسان و یاره، زموږ خو ګاونډي مونږ ته خو داسې ښکارېده لکه خپل تر په شان، او ډېر د بدو انسان و، ډېر ښه انسان و. الله دې وبخښي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او ټولو وارثانو له دې خدای پاک صبر ورکړي. د قاسم خیلو د کندي فضل اکبر وفات شوی دی او د میردل آباد جان لین مین وفات شوی دی. الله دې وبخښي، الله یې دواړه وبخښي، ټول دې الله وبخښي او رب العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دعا غواړي، الله تعالی دې دعاګانې قبول کړي. څوک بادر بیمار دی، دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي. زموږ د نجیب الله خان هم د خپو تکلیف دی، دعا ورته وکړه چې الله روغ صحت ورکړي. زموږ بل ملګری قادر خان دا غرور دی، د تکلیف یې د بیماري چې الله روغ صحت ورکړي. بعضې ډېرو ملګرو ما ته هم دعاګانې په ټیلیفونونو ویلي چې مونږ ته دعا وکړي. نو یا الله چې څومره بیماران دي که په دې مجلس کې دي که په کورونو کې دي، پروردګاره ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. یا الله داسې بیماریان هم په خلکو کې شته چې ډاکټر د طرف نه لا علاج دي، لیکن تا ته یو بیماري لا علاج نه ده. الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. پروردګاره چاته څه مشکلات او پریشانۍ دي په خوشحالیو یې بدله کړي. یا الله زموږ په زړه کې د قیامت تر ورځې یره پیدا کړي. یا الله موږ ډېر ګناهګار یو، زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله د حساب کتاب قصې ګرانې دي، خدای په موږ خپل رحم وکړي، خپل کرم را باندې وکړي. موږ ستا بندګان یو پروردګاره، ته زموږ رب یې، ستا نه بغیر زموږ بل اسره نشته. الہ العالمین په موږ د خپل رحم او د خپل کرم بارانونه نازل کړي. یا الله چې چاته څه د زړه حاجات دي شرعي ولی پوره کړي. الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتې، د شریانو د شر نه مو ساتې. الله د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتې. یا الله د دنیا و آخرت د فتنو نه مو ساتې. الله په بچو کې پنوسو کې حافظان د قرآن شریف پیدا کړي، عالمان پیدا کړي. الله بې اولاد اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد وله ورکړي. که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ دي، پروردګار هغه په روغ او په اتفاق باندې بدل کړي. ډېر د لرې لرې ځای نه میلمانه زموږ د جمع له راځي، دغه میلمنو سره ښه سلوک کوئ، هغوی دپاره دعا مو کوئ. الله په یو یو قدم وله اجرونه ورکړي، برکتونه خوشحالۍ ورکړي. او له دې محلې چې کوم ملګري دوی خدمت کوي، الله هغوی له هم د خیر او برکت او د عافیت او خوشحالو زندګي ورکړي. یا الله ټول موږ د بیت الله عمرو له حجونو له بوتلی کړي. الله زنانو ته هم دعا کوي په سرونو یې د حیا او د برکت او د پردې څادر واچوي، د رسوایۍ او د ذلت نه الله امن کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.